دور داسې خطرناک دور دی که نه یا بس انتها باندې و اخري چې نبي علیه السلام تپوس وکړو چې که چېرته فتنې او فسادات سیوا شي صحابي ته وایي ته به څه کې تقریبا حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه دی ابوذر ورته وایي چې یا رسول الله زه به بس ځم نو د مدینې نه به مکې ته لاړ شم نبي علیه السلام فرمایل که بیا هلته هم فتنې وي نو بیا یا رسول الله ایران ته به لاړ شم فارس که هلته وي نو بیا وایي هند ته به لاړ شم هند بیا نبي علیه السلام ورته وفرمیل ټوله دنیا کې فتنه وي نو بیا فسادات یا رسول الله توره به راوالم نو دغه کار نبي علیه السلام وفرمیل د دې نه ښه دا دی چې بس یو ګوټ کې کښېني او د چا په کار کې کار نه ساتي بس نو دا د کم دور دی نبي علیه السلام هغه ته د څه خبره کوي د فتنې خبره ورته کوي ابوذر الله داسې فتنو نه ساتلی و خو مونږ ته یو لوی سبق و چې وروسته که داسې حالات شروع شي نو تاسو به څه کوئ میدان ته به رادانګ دور داسې خطرناک دور دی که نه یا بس انتها باندې و اخري په آخري وخت کې حالات دونه خراب شوي دي چې په هېڅ چا اعتماد نشي کولی هیڅ نشي کولی په دنیا کې تاسو ته صرف دا وایم چې یاره که چېرته ښه خبره درنه کېږي هغه کوئ او تاسو ته پته وي چې یاره د ښې خبرې نه هم نقصان جوړېږي بیا هغه هم مه کوئ دا دور داسې دی او دغه به زموږ والد صاحب موږ ته فرمایل حالانکې هغه 15 کاله مخکینۍ خبره خو وایي چې حالات هغه ډېر بل شانتي دي آخري زمانه کې حدیث کې راځي چې انسان به دومره تنګ شي چې په قبر باندې ورغړي او وایي به چې یا لیتني مکانه کاش چې زه ده په ځای وی څونه به ښه دا به تنګ شوي په دنیا کې خودکشي به کولی نه شي ځکه چې هغه خو هم الله ناراضه کېږي تنګ شوی به وي ډېر بېسوره به وي نو هغې دور کې مونږ اوسېږو دا یو حقیقت حال دی دا اوس عجیبه څیز راوتېری مخکې هم تاسو ته څو میاشتې مخکې ما په دې بحث کړی چې په میډیا چېرته اعتماد مه کوئ سوشل میډیا چې ده که نه په دې اعتماد مه کوئ ځکه د سوشل میډیا اکثر څیزونه هغه غلط دي اکثرو څیزونو کې دو نمبرۍ که چېرته خپلې خبره ته میلاو شو او تا وایي چې فایده مې ده بس ټیک ته ویله او که تا ته پته ولګي دا چې دا زما په دې کې نه دنیاوي فایده شته نه اخروي فایده شته هغه څیز ختموه آخرت فایده خو په هغې کې ډېره کمه ده داسې مثال در کوم تاسو هغه سکیپ کوئ لر کوئ دې څیزونه شیر کوئ هم او دې نه ځان وساتئ